تاسو کته شي د هغه ملزمان دي چې کومه دغه ماشوم نه کلن ارمان علي په قتل کې ملوث وو. دا خلک ولې خلک وجني په دوی څه شوي دي، دا خلک ولې خلک وجني په دوی څه شوي دي. اول خو دوی چې ژوندی دغه کوه خو بیا یې وایي چې که دا موږ ژوندی دغه په پټ کړو نو دا موږ پیژني چې که بله ورځ راوځي. بیا یې وایي چې مړ به یې کړو لکه پیسې به دې په یو ځای کې واخلو. پلار ته به ووایو چې لکه ته پیسې پلاني ځای ته راوړه، پیسې به دلته واخلو او ماشوم به ورته ووایو چې لکه پلانکي ځای کې نه اوس ماشوم پیک کړه. دا هي ویډیو به تاسو سره دم او تاسو به وګورئ چې څنګه ماشوم راچوتېږي ودرېږي خپو طرف ته ورته اچېلی او ماخوتن واوره اورېده چې موږ لاړو. عقل یې پښو کې دی که سر کې واښه شوي دي، دا خلک ولې خلک وژني په دوی څه شوي دي. قدرمنو دا د واړی تاڼه د ډي اس پي سرکل واړی شوکت علي خان او ایسي چو ګلزمین خان سره موجود دي. دا شاته تاسو کتلی شئ د هغه ملزمان دي چې کومه دغې ماشوم نه کلن ارمان علي په قتل کې ملوث وو. یقینا چې د بردیر پولیس ته ستاینې وړ دي چې کله په 26 تاریخ باندې دغه واقعه شوې ده، دوی په کومه ټیکنیکل طریقه باندې دغه ملزمان معلوم کړي د هغې ذکر ډي اس پي کوي. خو زه به خصوصي ستاینه کوم د بردیر د ډي پي او وقار احمد صاحب او بیا د ډي اس پي صاحب په خصوصي توګه بیا زموږ د ایسي چو صاحب د دې ټول ټیم چې هغوی دغه انده قتل چې کوم ونه هغه کې هغه ملزمان ښکاره کړه او نن د کارو درې خلکو ته هم معلومه شوه، نن د دیر خلکو ته هم معلومه شوه او نن زموږ د واړی تحصیل خلکو ته هم معلومه شوه چې واقعي په ټیکنیکل بنیادونو باندې زموږ پولیس څومره مهارت هغوی ته حاصل دی او څومره په ښه طریقه باندې هغوی دغه ملزمان په ډاګه کړل. سرجي ول خو ته په دغه کامیابه کاروایي باندې ستاینه ستاسو کوم. خو افسوس خبره ده چې کوم ماشوم نو هغه ځای شوی دی. لږ شانته ووایي چې څه قصه شو ده تاسو څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جمیل بھائی څنګه چې تاسو ته پته ده چې په 26 تاریخ دا ماشوم هلته میسنګ شو نو انیشلی دوی ګرځېدل چې دا دغه دی او همدا خلکو چې ورسره ګرځېدل چې هلته بوځو بیا هغه پلار ته په څه طریقه دوی وایس کړلی د پښتو دغه ټیکنیکل کار والا سټوډنټ کړی دی د پښتو هغه میسج یې ورته کړی دی 2.5 لکه ریال یې غوښتو. خو چونکې دا ماشوم په هغه ورځ دوی قتل کړی او بیا یې وړی و د کلي د دوی په نشاندهي چې لکه موږ څنګه هغه ریکور کړو د یو زنانه قبر و هغې ته یې ورچولی و او دې سټوډنټ ته یې ویلي و چې لکه دا پلار به دا موږ داسې قبر که نه وی موږ وکړو نو پته به یې ولګي دې زوړ قبر ته یې ورچو دا تازه قبر دی دا به د عمر او دا پلار به یې خرو د ته یې پکې 15 لک روپۍ ویلې چې بیا مې مزید دغه کړو په دې سیسټم باندې. الحمدلله خپه خو په دې ډېر زیات یو هغه تاسو واقعات او ویډیوز هغه هر څه موږ تاسو سره شیر کړي دي په تاسو ټول خلک به وګوري هغه هر څه په ټیکنیکل طریقه باندې داسې ثبوت اثبات دي. د ارمان ډېره 9 کاله دا کومه زندګي چې ارماني ژوند چې هغه دوی ظالمانو په ډېر دغه باندې چې بیا دغه ماشوم په مرۍ باندې مفلر یې ښودل او سټوډنټ ته وایي چې ته یې په سترګو لاس کېده وه او بیا هغه د شپې وړلو په 12 بجې په داسې حالات کې قبر ته ورچېل چې دغه لاش تازه پروت و بلکل داسې پروت و چې لکه زه نشم ویلی چې لکه د هغه څه وجود سخت شوی و یا څه دغه شوی او دوی به ورسره ګرځېدل په هغه سیسټم کې. نو الحمدلله هغه کوم سیم چې یوز شوی و کوم وای فای وه د دې چې کوم موبایل و کوم میسج چې شوی هغه هر څه ډېر په ټیکنیکل طریقه سره و په دې کې زموږ سره ډي پي او صاحب زموږ ډي پي او صاحب چې هغه په خپله په دې ټیکنیکل کار کې ډېر زیات ایکسپرټ دی. هغه به موږ له ګایډلاین راکول نمبر به یې رالیږو سی ډي آر به یې رایستو د اف آی اې سره په رابطه کې و د دغه سره په رابطه کې و هغه هر څه به موږ ته رالیږل او د هغه په نشاندهۍ به موږ یو کس راچوتو. الله موږ له کامیابي راکړه. بیا موږ هغه کمرې ته ورسېدو پرون چې کومه منظر و هغه مفلر ریکور شو هغه هر څه ریکور شو د قبر نه د دوی په نشاندهۍ ویډیو به تاسو سره دم او تاسو به وګورئ چې څنګه ماشوم راچوتېږي ودرېږي خپو طرف ته ورته اچېلی او ماخوتن واوره اورېده چې موږ لاړو. نو دا د دیر په تاریخ او په واقعیا کې کوم دا سټوډنټ د تاسو اورېده دا بل دی چې موږ له خوب نه راځي موږ اوس روټۍ ته نه کېږي بس یو کار دا شوی د شیطاني دغه ډېر زیات ظلم یې کړی دی او انشاءالله تعالی چې دا کوم پولیس په خپل سپاټ باندې په دې کې هېڅ څه شی کمی نه دی پرېښی او په تاسو وګورئ لکه په دې کې څه چې شمدید ګواه نشته خو لیکن دومره په دې کې پروف او ثبوت هر شي ته موږ رسېدلي یو چې انشاءالله چې دا د اسماعیل بچی نه او دا د قوم بچی او دا زموږ بچی او موږ دغه په بیهاب د قیامت په ورځ ذمواري چې موږ پکې دونه څه شی نه دی پرېښی دغه په تفتیش کې او خفه ډېر زیات و خوشحاله باله وی چې دا چېرته ژوندی ریکور شوی دی او دې ظالمانو ویل چې لکه دا موږ داسې پرېږدو ګلشاد ورته ویل او دا به سبا له د دې پته ولګي نو په دې علاقه کې به بدنام شو دا به ټول عمر وکړو دا پلار بار مزدوري محنت مزدوري کوي پیسې وسشته ټول عمر بیا خورو نو بس الله دې دغه سر چې واقعیت کېږي خو منفرد واقعیت څه دی چې نن یو استاد چې هغه روحاني پلار دی
او هغه خپل سټوډنټ چې کوم دی په دې کې یو ټیچر هم شامل دی سر جی کنه نو بس دغه چې څونه کردار دی نو هغه دغه کردار پورې دغه دی او مین چې کوم دغه دی زمان دی او دغه دی نو ګلشاد او حضرت حسین نو بد تاسو واورید په خپل ورسره چې او ان شاء الله زما امید ده زه د خلکو ته دا پیغام ورکوم د دې قوم د چې دا وختي تور سیاسي دغه د دینه جوړ نه کی وختي تور نه ودرېږي دا قومي تور دا یو ریکارډ جوړ کړي چې دا د دې وسو ودرېږي وکلا برادرای ته مونږ الحمدلله د وسو ولاړو تاسو زراعت سوشل میډیا ته ما زاغه فلاحي تنظیمونو ته ما چې دغه الګ د پلار سره ودرېږي او د منطق انجام تخپل ورسي او په هر لیول وسو ودرېږي د سره شانه بشانه ودرېږي دا یو عظیم جهاد دی دیو د کربلا یاد تازه کړی دی دیو چې کوم په فلسطین بمباری کېږي دا غینم دیو ګډ دغه کړل ولې چې خو د برنه ولې پته نه لګي چې ماشوم ده کنه یو ماشوم د چرګوړي په شان راچلو هغه مو پلری خو درو دغه پستر ګلاس خو دل او وجل او بیا د شپې په پاور کول قبر ته چل دا په کوم مذهب کې دي دا په کوم دین کې دي دا په کوم اسلام کې دي دا خو په کفر کې نشته بالکل بس الله دې دوله اخو دا چې دا سبب دې ته ملاوي خو ان شاء الله چې په قانون او عدالت او هر پروسیکیوشن پورې به موږ ودرېږو او ان شاء الله دا به منطق انجام ته رسو ټیک شو جی ډیر مننه قدرمنو په دې د بر نوري خبرې کول ممکن نه دي خدا هغه خلک چې دغه قتل کړی دی چې دغه ظلم کړی دی او چې دغه سپاکیت او دغه د ظلم او د بربریت دغه انتها کړل منو دا هغه ځلمې دی هغه لکه چې د کارو درې سره تعلق دی او د بي اس سټوډنټ دی د ګورنمنت ډیګري کالج واړی دا حضرت حسین نوم دی او دا په دې قتل کې مرکزی کردار دی په مخکې تاسو ته موږ یو پوسټ لګولی او د ویلو چې په دې قتل کې چې کوم ملوث ملزم دی نو هغه ایجوکیټډ نوجوان دی هغه مې خواته ولاړ تاسو کوم حضرت حسین درته وایي چې دا واقعیت څنګه شو دا سر بس د ګلشاد پلان جوړ کړی وو ګلشاد څوک ګلشاد د ملزم چې د شوالات کې دی زمونږ کلیوال دی د دې رکسو دا د رشتہ داري دی خو لکه ماته څه پته نه چې صحیح دی څنګه پلان جوړ کړو لکه پلان جوړ کړی ځان لا ما باندې سیم راوړ ټیکنیکل کوم کار چې وو دای په ما باندې وکړ لکه لالچ لرا کو زه استعمال کړم چې لکه دا د ارسبو شی ولکه تماله دا پلان وکړه ما ولا خو خاصه ټیم د ماشوم بوتل بیا هغه بیٹک ته دا مونږه تقریبا 3:30 بجې وای ورځې بیا الته تاسو لاړې نو څنګه بیا تاسو لاله تر کې ما ته ویل لکه اول خو دوی چې ژوندې دغه کوه خو بیا یو چې کدا موږ ژوندې دغه په پټ کو نو دا موږ پیژنې چې قبل ورځ راوځي بیا چې مړ به کو لکه پیسې به په یو ځای کې واخلو پلار ته وایي چې لکه ته پیسې پلانې ځای کې تراوړه پیسې به تل دی واخلو ماشوم به وته وایي چې لکه پلان کې ځای نه اوس ماشوم پیک کا نو که هغه مړ یو کار سي لکه هغه ته خو پته ونه لکه پیسې به زموږ لاس ته راشي نو چې پیسې څنګه رالې چې زما سه بسو خبره کړو طالب دې زاغه درکم تر به پیسې درکم څو خبره کړو 15 لک روپۍ ویل تاسو 15 لک روپۍ دلکلې پیسې ویل 40000 راکړل 5000 د سیم راکړل او 40000 نور راکړل دا نور کومه دغه چې به کې ټیکنیکل کار خو نو بیا مړ څنګه دا پیسې څنګه شو به مړ ډېرې ته بوله دا بس دا دغه کو اچانکی په دغه کو موبلر یو دواچو او په د خپل باندې کې نستماته په سترګو لاس کې د زور وته کوم په سترګو لاس کې خو ماشوم څه چغې مغه څه جړه بیا د کو موبلر ټټکړه اوسه دغه نه په جندلې وای او په جندلې وو نو د څه ویل چې حضرت حسین یا بل چې کوم ګلشاد دی څنګه تاسو څه کوي هیڅ هم نه ویل شي هیڅ هم نه ویل شي کو وسر رحمان مستقبل د دیو ژوند د دیو د کیسونو د دیو سزاګانی دا د الله تعالی په لاس کې دی بیا زمونږ چې کوم ډپارټمنټ دی دیو او خصوصي توګه زمونږ کوم خلک په دې حواله باندې د سپیسیفیک خبره وکړه چې کوم متعهد شو دي کوم خبرې کوي نو په کار ده چې دغه تسلسل جاری وساتي یو کیس چې کوم دی نو هغه عبرت جوړ شي نو آینده لپاره بیا نور خلک دغه شان قتلونه نه کوي